سلامونه او احترامات ملګرو، نن به زه پتا سو سیل کوم د یورپ د یو وړوکی شان جزیره نما ملک یعنی د مالټا، او نن به تاسو ته د مالټا د دلچسپ حقایقونه هم پرده پورته کوم. ملګرو، 15,000 کاله قدیم ژوند آثار لرونکي د دې ملک کل رقبه 314 کیلومتره ده، او دا ملک د خپل رقبې لیاز سره په دنیا کې په 188 نمبر باندې شمارل شي. کوم د یورپی ملکونو د رقبې خبر وکړو، نو دا ملک په یورپ کې په 45 نمبر دی. د سیلانیانو لپاره د کشش سبب جوړیدونکي دا ملک په بحیره روم کې د ایټلی او لیبیا په منځ کې په 3 ښایسته جزیرو مشتمل دی. د مالټا شمیره د دنیا د ټولو نه زیات ګنجان آبادی کې په 8 نمبر دی، او د آبادی لیاز سره دا ملک په دنیا کې په 115 نمبر دی. په دې وړوکی شان ملک ډیرو قومونو او ملکونو خپل جنډې پورته کړي. کوم د مالټا د تاریخ خبر وکړو، نو د 15 صدۍ عیسوي نه تر 8 صدۍ عیسوي پورې بازنطینی سلطنت په دې خاوره حکمرانی کړي، خو وروستو دا سیمه د عرب مسلمانانو قبضه ته لاړه. د مسلمان حکمرانانو له کبله اسلام په دې خطه خپل جنډا پورته کړي و، خو دغه غلبه هغه وخت ختم شوه کله چې مسلمانانو په 10مه صدۍ عیسوي په ختمېدو کې د علاقه د آزادولو اعلان وکړو او بیرته عرب ته یې واپسی وکړل، او یو ځل بیا په دې خطه عیسایت خپل رنګ خودل شروع کړل، او ورو په 2 صدو کې د دې خطې نه د مسلمانانو وجود ختم شو. سمو د سپین هم دا خطه خپل ملکیت وګڼو او دلته قابض وو، خو په 1998 کې نیپولین په دې علاقه قبضه وکړل. 15 کاله نو تیر شوي چې برتانیې دغه حکومت ختم کو او د علاقې ته د برتانیې د کالونی درجه ورکړل، خو په کال 1955 کې حکومتي برتانیا د دې علاقې نه خپل نظر واړاوه. د مسلسل 8 کالو جدوجہد وروسته په 21 سپتمبر 1964 کې د قوم په مکمل توګه کامیابی ترلاسه کړل، او 1984 انتخاباتو نه پس دا ملک د جمهوریه مالټا په نامه د دنیا په نقشه ظاهر شو. د آزادۍ نه وړاندې د دې ملک د معیشت دارومدار د مالوچو په پیداوار او د منشیاتو په نورو ملکونو د خرڅولو نه و، خو موجوده دور کې مالټا د چونې کاڼي خرڅولو باندې د ملک نظام چلوي، سیاحت او د خپل ملک بندرګاه د نورو ملکونو د تجارت لپاره هم ورکوي چې ترینه د ټیکس په شکل کې ګټه وټه ترلاسه کیږي. دا ملک خپل خاص مقامات د هالیوډ فلمونو لپاره هم په کرایه ورکوي. مالټا د یورپ وړاندې ملک دی چرته چې سامی زبان ویل کیږي. سامی زبان د عربی زبان پرنګ دی. عرب حکمرانانو حکومت په دې ملک د مذهب پوخ رنګ پرېښی دی، او نن هم په دې ملک کې د یو شمېر ځایونو نومونه د عربو په نوم دي. د مالټا دارالحکومت ولیټا دی. د دلچسپۍ خبره دا ده چې مالټا د یونانی زبان لفظ دی چې معنی یې ګبیندا. په کال 2014 کې 14 لکه سیلانیانو د دې ملک سفر کړی وو. ملګرو، مالټا د خپلو خوږو خوراکونو له کبله په ټوله دنیا کې پیژنګلو لري. مالټا په 2 اپریل 2004 کې په مستقل توګه د یورپ رکن ملک جوړ شوی دی. په مالټا کې 315 چرچ او صرف یو جماعت دی چې نوم یې مسجد مریم البتول دی. د یوې اندازې تر مخه په مالټا کې صرف 3000 مسلمانان ژوند کوي چې پکې ګڼ شمېر تعداد د غیر ملکیانو دی. مالټا د وخت لیاز سره د پاکستان نه 4 غنټې وروسته ده. فوټبال د دې ملک قومي لوبه ده او خلک یې ډېر خوښوي. د مالټا کرنسۍ ته یورو ویل کیږي، کوم چې د پاکستان د 140 روپو برابر ده. 1 جنوري 2008 پورې په مالټا کې مالټیز لیره کرنسي استعمالیدل. ملګرو، دا و د مالټا حوالې سره یو ښکلي معلوماتي ویډیو. امید لرم چې دا به ستاسو علم کې اضافه وکړي. ملګرو، د بل ملک د سفر پورې زه غواړم اجازت د تل پاتې خدای پامان.